अस्सलाम वालेकुम मलगरो। इमरान खान नवाज शरीफ ته یو ډیر غټ چیلنج ورکړی دی. بل طرف ته په اسلام آباد کې دوه ډېرې غټې پریس کانفرنس پکېږي، یو عمران خان د طرف نه او بل د پی ډی ایم د حکومت نه طرف نه، چې دې پریس کانفرنس کې به کومې داسې غټې خبرې ډسکس کېږي او په دې ویډیو کې تاسو سره کمپلیټلی پوره ډیټیل سره زه ډسکس کوم. بل طرف ته جمعیت او اے ان پی هم په یو بل باندې ډیر زیات الزامات لګولي دي، یو بل ډیر زیات مخالف شوي دي. بل طرف ته آی ایم ایف چې کوم دی د پاکستان د قرضې پروګرام منظور کړی دی، په کم شرایطو باندې قرضه ملاویږي هغه تاسو سره تیر شوي ویډیو کې ما ډسکس کړو، خو په دې ویډیو کې به سره لږ بریفلی ډسکس کما. بل طرف ته عمران خان حکومت له یو ډیر غټ سرپرایز ورکول واله دی. ویډیو مکمل وګورئ، په دې ټولو هډلاینز به تاسو سره ډیټیل سره خبره کیږي، نو ویډیو خپل هم مکمل وګورئ او مخکې ملګرو سره ضرور شریک کړئ. ډیر ټایم نه خرابو، راځو جی مین چې کوم هډلاین تاسو سره ما شریک په دې ډیټیل سره خبره کوو. ټونه پهله خو نواز شریف ته چې کوم عمران خان غټ چیلنج ورکړی هغه دا رجی نواز شریف ته عمران خان دا چیلنج ورکړی چې تاکي ته ځان له دومره نر وي او ته ځان له دومره غټ سیاستدان وي، نو پاکستان ته واپس راشه او له کمې حلقې نه چې ته ودرېږې د هغه حلقې نه الیکشن ته ودرېږه، او زه به رستا مقابله کې هغه حلقې نه الیکشن له ودرېږم. زه به کمپین هم نه کوم، زه به ډور ټو ډور چاله ورځم هم نه، زه به جلسه هم په هغه علاقه کې نه کوم. او نواز شریف ته دا چیلنج ورکړی دی چې ته هغه حلقې نه ودرېږه او ته ډور ټو ډور کمپین هم وکړه، جلسې هم وکړه، که اټونه په پیسو اخلي هم والا هم ته مالا شکست نشي راکولی، زه به تاله شکست در کوم. دا نواز شریف ته عمران خان له طرفې یو غټ چیلنج میلاو شوی دی. بل طرف ته اسلام آباد کې چې کومې دوه پریس کانفرنس کېدو واله دي به در سره هم ډسکس کوم. اسلام آباد کې دوه پریس کانفرنس افوا خوره شوې ده. یو پریس کانفرنس به واده ماف ګواه کوي او هغې کې به هغه پریس کانفرنس کې به دا خبره کېږي چې 9 مۍ واقعیت ذمه دار عمران خان دی او عمران خان د هر څه په پلانینګ کړي دي. 9 مۍ واقعیت چې کوم دی ټوله ذمه داري د عمران خان ده. دا به چې کوم دی د حکومت د طرف دا پریس کانفرنس کیږي او په دې کې به په 9 مۍ واقعیت ټول الزامات په عمران خان باندې لګي. بل طرف نه عمران خان به هم دغه پریس کانفرنس په جواب کې یو پریس کانفرنس کوي، خو په دغه پریس کانفرنس کې به عمران خان یوازې نه وي، هغه سره به یو بل کس هم کینی. هغه کس چې کوم دی د هغه نوم په میډیا باندې نه دی راغلی، هغه کم کس چې کینیا په دې پریس کانفرنس کې دا خبره کوي او مکمل حقیقت ښکاره کوي چې 9 مۍ واقعیت نه پس زه چا ارسټ کړی یم او کوم کسانو ماته مطلب جیل ته راغلي دي او کوم کسانو ماته د پی ټی آی نه د اخوا کېدو مطلب دمکیانې راکړي دي، یا یو قسم د آفرې بولو یم، یا یو قسم له چې ته د پی ټی آی پارټي پرېږده. دا به یو کس چې کوم دی عمران خان سره د عمران خان د پارټۍ یو کس چې کوم دی هغه به عمران خان سره په پریس کانفرنس کې کینی او به مکمل حقیقت ښکاره کوي چې د ارسټ کېدو نه پس هغه سره کوم سلوک شوی دی، کومه کاروایي هغه سره شوې ده، او هغه په خپله ویډیو کې بیا په هغه پریس کانفرنس کې ډسکس کوي. د حکومت دا کوم دوه پریس کانفرنس چې کوم په اسلام آباد کې کیږي د دې حوالې سره دغه اپډیټس راغلي دي. بل اے ان پی اور جمعیت علماء اسلام چې کوم دی په یو بل باندې ډیر زیات الزامات لګولي دي. ایمل ولی او سور ورځې مخکې ویلي و چې د پښتونخوا حکومت چې کوم دی دا څه حلوا نه ده چې جی یو ای والا مولیان به اخري. او بل طرف له دا خبره هم کړې ده چې د کې پی کې چې کوم گورنر دی غلام علي دغه حمایت چې ما کړی دی دا ما ډېره غټه غلطي کړې ده، او اے ان پی د کې پی کې گورنر غلام علي باندې د کرپشن الزامات هم لګولي دي. دا د ایمل ولی خبرې دی جی. همدا هغه کسان دي چې د عمران خان د پاره روزه شوي په یو سټیج باندې به ټول ولاړو، یو بل نه به لاسونه نیولي، او اوس هغه کسان چې کوم دي راوتلي دي یو بل پسې د کرپشن الزامات، یو بل پسې د کې پی کې حکومت سالوانه ده، هماغه یو بل پسې راتلونکي الیکشن چې کوم دی همدا خلک په جلسو کې یو به یو بس لګي بل به بل پسې لګي. نو ډېره دی سیاست وایي د پاکستان سیاست دا سیاست دی. بل طرف له پاکستان ته چې کومه قرضه منظوره کړل شوې ده د آی ایم ایف د طرف، هغې چې کوم شرایط دي تاسو سره الریډي ما ډسکس کړي دي چې یو ارب ډالر چې کوم دی هغه پی ډی ایم حکومت ته، یو ارب ډالر د نگران حکومت ته، او راتلونکي چې کوم حکومت یو ارب ډالر به هغه له میلاویږي، خو په شرط د دې چې الیکشن پاکستان کې په ټایم وشي او نگران حکومت زیات ټایم په حکومت کې تیر نه کی، نگران حکومت ایکسټنشن وانه خلی او الیکشن په ټایم وکړي، نو اله براتلونکي حکومت له 1 ارب ډالر میلاویږي. او که چېرې الیکشن په ټایم ونه شو نو بیا براتلونکي حکومت له 1 ارب ډالر چې کوم ډیل دی هغه به کینسل کیږي. جی تر اوسه پورې دا غټ اپډیټ تاسو سره په دې ویډیو کې شریک کړ. د ویډیو کتلو زیاته مننه. ویډیو مخکې ملګرو سره شریک کړئ. جنید خان افیشل چینل هم سبسکرایب کړئ، پیج هم لایک کړئ. والسلام.